چې کله د رمضان المبارک میاشت شي بس د خلکو د خپل ځان دپاره دا یو مشغله ګرځولې ده. مؤمنان مسلمانان اهل سنت وایي نماز تراویح 20 رکعات دي، څوک وایي نماز تراویح 8 رکعات دي. مونږ هم نماز تراویح کوو 20 رکعاته، بعضې خلک وایي نماز تراویح 8 رکعات دي. مونږ هم ټول میاشت 20 رکعاته تراویح کوو، دیم ټوله میاشت 8 رکعاته تراویح کوي. مونږ هم با جماعت 20 رکعاته تراویح کوو، دیم با جماعت 8 رکعاته تراویح کوي. مونږ وایو 20 رکعاته تراویح حضرت عمر فاروق سے پجمه باندې کړي، دی وی 8 رکعاته تراویح نبی علیہ السلام کړي. کلمه تاسو د عمر فاروق وایي که د نبی علیہ السلام وایي؟ کلمه مونږ د نبی علیہ السلام وایو، نو نبی علیہ السلام خو 8 رکعاته کړي. نو مونږ وایو چې بسم الله کا 8 رکعاته نماز تراویح حضور مبارک چې ټوله میاشت کړي، روایت بیان کا، حدیثو خایا. هر چې 20 رکعاته پوره میاشتي دا خو عمر فاروق اکثر صحابو په دې باندې تعامل دی، او صحابه کرامو ته چې دا علم دی چې حضور مبارک 3 ورځې کټوله میاشت تراویح کړي، چې د دې ورته علم دی چې 3 ورځې کړي، نو د دې ورته علم دی چې 100 رکعاتې کړي، 20 رکعاتې کړي او 8 رکعاتې کړي. دغه رنګه دا څوک چې 8 رکعاته تراویح کوي، نو د دې نه موږ دا سوالات کوو چې تاسو وایې تراویح 8 رکعاته دي او پوره میاشت دي، با جماعت یو پیر ختم القرآن، هر مسجد کې نماز تراویح 8 رکعات دي، هر مسجد کې نماز تراویح کې ختم کول دا سنت دي. با جماعت نماز تراویح او پوره میاشت نماز تراویح 8 رکعات دي. مونږ وایو بسم الله کا. داسې یو روایت وخایا چې پاغې کې د دوانو جانو سردار آقا نامدار فرمایي چې نماز تراویح 8 رکعات دي، پورا میاشت په خپل باندې کړي او حکم هم کړي، با جماعت په خپل هم کړي ټوله میاشت او حکم هم کړي، ختم القرآن په خپل باندې 8 رکعات تراویح کې کړي او حکم هم کړي، او هر مسجد کې حکم هم کړي او 8 رکعات تراویح کړي دي. یاد یو صحابه کول پیش کې، د بزرګانو کول پیش کې، مونږ خو د بزرګانو اقوال پیش کوو، د صحابه اقوال پیش کوو. نو مونږ ته خدا وایي تاسو کلمه د صحابه ویلې که د بزرګانو ویلې که د نبی علیہ السلام ویلې، نو بسم الله کې تاسو په دې باندې یو روایت مونږ ته وښایي چې په هغې کې دا 5 خبرې